أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. پدی آیات کې الله تبارک وتعالی نهم امر ذکر کړی دی د امورو د تدبیر د منزل نه، د کور د سمیدو، د کورنۍ د سمیدو چې کم کارونه او کم قوانینو، نو دا نهم قانون دی. او په دې کې الله تبارک وتعالی دا بیانوي چې د ډیرو قسمونو نه ځان وساتئ، خصوصا هغه قسمونه چې ځان پې د نیکو د کارونو نه منع کوئ، نو دا قسمونه مه کوئ. ربط او تعلق د مخکې سره دا دی چې مخکې آیات کې د تقوا ذکر و، نو په دې آیات کې هغه څه بیانوي چې هغه لازم د تقوا دی، چې هغه ځان بچ کول دي د استعمال د نوم د الله رب العالمین نه په بې پرواهۍ سره، یا استعمال د نوم د الله رب العالمین بې ځایه. دویم تعلق او ربط یې دا دی چې د شرابو د جوارۍ د مسلې نه د دې ځای پورې تقوا د افعالو ذکر شوه، د کارونو تقوا ذکر شوه، نو اوس تقوا د اقوالو بیانوي چې په خبرو کې هم تقوا پیدا کا. دریم ربط یې دا دی چې مخکې الله رب العالمین وفرمایل قدموا لانفسکم، پای کې اشاره وه چې د خیر اعمال کوئ، د پیدې والا کارونه کوئ، نو اوس ذکر کوي چې د خیر د اعمالو نه ځان مه منع کوئ اگر چې تاسو قسم کړئ. نو الله رب العالمین فرمایي ولا تجعلوا الله، او مگر زوی نوم د الله تعالی عرضة ډال او نخا لایمانکم د خپلو قسمونو د پاره، یا لا تجعلوا په معنا دا وکا چې ولا تجعلوا الله مجوړوي نوم د الله تعالی عرضة نخا او ډال لایمانکم د خپلو قسمونو د پاره، ان تبرو چې نیکی بنه کوئ، وتتقو او تقوا بنه اختیاروئ، وتصلحوا بین الناس او نه به اصلاح کوئ په منځ د خلکو کې. د دینه قسمونه مه کوئ چېره چرته به م زه نیکۍ کار ونه کمه، چرته به م زه تقوا اختیار نه کمه، چرته به م زه صلح ونه کمه، نو داسې قسمونه مه کوي. اکثر دا خلک په هغه صورت کې کوي چې چېرته غصه شي، غصه ورله ورشي، یاره دا نیکي مې کړ وه خو بیا به یې وی نه کومه، دغه شان تقوا به وی بیا نه کومه. دو کسانو مابین کې روغه کوي، نو څه خفه شي وایي زه بیا روغه د خلکو مابین کې نه کومه، جرګې به نه کومه، نو دا غلط کار دی. الله رب العالمین وایي دا قسمونه مه کوئ، د الله رب العالمین نوم دا ډال او نښه مه جوړوئ. والله سمیع علیم، الله تعالی ښه اورېدونکی او ډېر ښه پوهه دی. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، مخکې آیات کې الله تبارک وتعالی د ډېرو قسمونو کولو او ځان د نیک کار نه د منع کولو دپاره د قسم کولو نه الله رب العالمین منع وکړه، لیکن حکم یې نو ذکر کړی، نو اوس د هغې احکام او اقسام الله رب العالمین بیانوي. الله وی لا یؤاخذکم الله، ننسی تاسو لره الله تعالی باللغو فی ایمانکم په بیرادی قسمونو ستاسو باندې. لا یؤاخذکم الله، ننسی تاسو لره الله تعالی باللغو په لغو سره فی ایمانکم په قسمونو ستاسو کې، یا په بیرادی قسمونو ستاسو کې. بیراده قسم دی اصل د خوله نه وخاته او دارنګې ستا اراده د قسم نه وه، ولکن یؤاخذکم، لیکن د الله تعالی نیسي تاسو لره بما کسبت قلوبکم په هغه څه باندې چې قصې کړی ستاسو زړونو، ستاسو زړونو یې قصد کړی او تا د قسم اراده کړي، نو په هغې باندې دې نیسي. اصل کې قسم دا په درې قسمه دی، یو ته ویل کېږي یمین لغوه، نو لا یؤاخذکم الله باللغو سره بیان شو. بل دی یمین منعقده،
نو هغه په دې سره بیان شو ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. خو دا بیا په دې کې دوه قسمونه داخل دي. دریم نمبر په دې کې یمینی غموس چې ورته ویل کېږي. نو یمین لغو دې ته ویل کېږي چې انسان بې ارادې د هغه د خولې نه وځي چې په الله مې د قسمي اراده د قسم نشته خو هسې ته وخاته په بې اختیاره، نو په دې الله نیول نه کوي، نه پې کفاره شته او نه پې څه عذاب شته. خو د دې نه هم ځان ساتل پکار دي. د الله رب العالمین نوم بې ځایه استعمالول دا نه دي پکار. یمین لغو دې ته هم ویلی کېږي چې انسان په یو کار کې دی په خپل ګمان کې رښتونی دی خو چون کې هغه کار هغه شان نه دی او د پوخ یقین دی چې یاره دا کار داسې دی. لکه مخامخ یو کس را روان دی او دی وایي چې دا پلانکې را روان دی، بل کس ورته وایي نه دا پلانکې، دی وایي قسم دی چې دا پلانکې دی. د ده په ذهن کې او د ده په ګمان کې یقیني طور باندې د هغه پلانکې را روان دی چې د ده کم څوک وایي. په دې کې هغه کس چې رانږدې شو نو هغه کس نه و د چې کم یاداو، بلکې د هغې شکل یې اختیار کړی و، د هغه شان ټوپۍ، د هغه شان پیزار او د هغه شان څادر هغه ورسره و. نو دی په هغې باندې دوکه شو او چې راغی نو هغه کس نه و. دې ته هم ویلی کېږي یمینې لغوه. په دې باندې هم نیوکړه نشته دی، الله رب العالمین پې نیول نه کوي، د آخرت عذاب هم نشته دی او دنیا کې کفاره هم نشته. دویم دی یمین منعقد. یمین منعقد دې ته ویلی کېږي چې د آینده یو کار دپاره قسم یو انسان وکړي. لکه مثال په طور باندې داسې وایي چې زما دې په الله قسم وي چې زه به سبا دا کار وکم، یا زما دې په الله قسم وي چې سبا به دا کار نه کومه، دا کار به نه کوم یا دا کار به وکم. د یو کار د نه کولو اراده یا د یو کار د کولو اراده خو قسم یې پکې وکړه. بیا که مثال په طور باندې د دغه کار دا وکړه، دا کم چې د ویل چې نه به کوم او بیا هغه کار وکړه، نو دې ته ویلی کېږي یمین منعقده. بیا به دی د هغې کفاره ورکوي. یا د یو کار د کولو ویل چې دا کار به وکړم او بیا یې ونه که، نو په دې سره دغې ته ویلی کېږي یعنې په استقبال کې او په راتلونکي زمانه کې د یو کار د کولو یا د نه کولو اراده وکړه او په هغې باندې قسم وکړه، نو په دې انسان باندې بیا په دنیا کې کفاره ده. دا د دې ګناه د هغې پټۍ ده او ګناه په دې سره ختمیږي او د هغې کفاره بیا انشاءالله تعالی را به شي په 9مه سپاره بلکل په دې اولني مخ کې چې هلته د هغې کفاره بیان شوې ده چې یا 10 غریبانانو مسکینانو له خوراک ورکول 2 ټیمه، او یا 10 غریبانانو له کپړې کول، او د دې په ځای باندې د روټۍ په ځای باندې پیسې هم ورکولی شي، د هغې حساب ولګوي. د کپړو په ځای باندې پیسې هم ورکولی شي، د هغې حساب ولګوي. نو اولنی کار دا دی. او که انسان غریبي دا نشي کولی، 10 غریبانانو له 2 ټیمه خوراک هم نشي ورکولی، کپړې هم نشي ورکولی، نو بیا د هغه دپاره بل دا ده چې دی 3 ورځې روجې ونیسي. 3 ورځې روجې نیول د دې کفاره شوه. خو روجې په هغه صورت کې نیسي چې کله د نورو خبرو وس نه وي، د 10 مسکینانو له خوراک 2 ټیمه او د کپړو د هغې وس یې نه وي، نو بیا به دی روجې نیسي. د دې کفاره شوه. دریم نمبر دی یمین غموس. یمین غموس دې ته ویلی کېږي چې یو انسان ته ښه پته وي چې دا پلانکې کار داسې شوی دی، لکه په تېره شوي زمانه باندې قسم وکړي، ماضي زمانه، تېره شوي زمانه. لکه یو کار شوی یو دی وایي قسم دی چې دا نه دی شوی، ښه ورته پته ده. یا مثال په طور باندې یو کار هغه نه دی شوی او دی وایي چې قسم دی دا داسې شوی دی. یا یو ځمکه د ده نه ده او دی وایي زما په الله قسم چې دا ځمکه زما ده. اکثر خلک په ځمکو باندې قسمونه خوري، وایي دا زما ده. یا یو دکاندار دی ښه ورته پته ده چې دا څیز ماته میلاو شوی دی په دومره روپو باندې، او دی دروغ وایي زما د قسم چې دا په دې باندې ماته میلاو شوی دی. ښه ورته پته چې دا شی 2 نمبر دی او دی وایي زما د په الله قسم چې دا 1 نمبر دی، نو دې ته ویلی کېږي یمین غموس. په دنیا کې د دې څه کفاره نشته دی، خو که توبه یې ویستله جو الله به یې معاف کړي، په اخلاص سره یې توبه ویستله نو الله به یې معاف کړي، او که نه د ده دپاره په جهنم کې غفي دي او جهنم کې د ده دپاره سزا ده. دا ډېر خطرناک قسم دی. او دی وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم خلق بیان کړي دي مختلفو احادیثو کې 3 پکې بیان شوي دي،
او تقریبا هغه 11 ترسي چې 11 کسان دي چې الله رب العالمین به سره پرز د قیامت خبرې ونه کی د دردناک عذاب نه به پاک نه کی آخرت کې به صحیح سنئ او دغه انسانان چې کم دین الله رب العالمین به د رحمت په نظر باندې وم نه ګوري نو ور سره خبرې وکي نو پای کې یو هغه انسان دی چې خپل سودا د دروغ په قسمونو باندې خرڅي او د دروغ قسم کوي قران کریم کې الله تبارک وتعالى بیان کړلی چې کم خلق هغه په قسمونو د الله رب العالمین باندې د الله په نوم باندې دا د پردې حق حاصلې یو ځان لا اخلي د پردې حق وي نو دغه انسان د پاره په آخرت کې هیڅ حصہ نشته او دردناک عذاب به ورله الله به څه خبرې ونه کی الله رب العالمین به د رحمت په نظر باندې نه ګوري سورته ال عمران کې دا بیان شوی دی نو دا درې قسمونه شو الله وی ولکن یؤاخذکم لیکن نسید الله تعالی تاسو لرا بما فاغت کسبت چې قصې کړي د قلوبکم تاسو زلونو والله غفور حلیم الله تعالی ډیر بخون کې او ډیر صبرناک دی ولا تجعلوا الله ومجوړوي نوم د الله تعالی عرضه نخوډال لایمانکم د خپل قسمونو د پاره ان تبروا چنی کی بنا کوي وتتقوا او نه پرهیزګاری کوي وتصلحوا بین الناس او نه به اصلاح کوي په مابین د خلکو کې والله سمیع علیم الله تعالی خاوریدون کې ډیر خپوی دی لا یؤاخذکم الله ننسی تاسو لرا الله تعالی باللغو فی ایمانکم پبیرادی قسمون استاسو کې ولکن یؤاخذکم لیکن د الله تعالی نسی تاسو لرا بما کسبت پاغڅ چې قصې کړي قلوبکم استاسو زلونو والله غفور حلیم الله تعالی ډیر بخون کې او ډیر صبرناک دی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك